سورہ زاریات صفحہ نمبر 61 سورۃ الزاریات مکیۃ دا سورہ زاریات ته په مکه مکرمه کې نازل شوی دی وهي 60 آیه او په دې کې شپږ آیتونه دي وثلاث رکوعات او په درې کې رکوعګانې دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك صدق الله العظيم سورة زاریات آیت نمبر 1 اتلسم رکو شپگشتم سپارہ دا سورة زاریات دے پا مکہ مکرمہ کی نازل شوی دے او پدی کې شپږ آیتونه دي درې پکې رکوګانی دي الله دې په صحیح طریقې سره د مونږ ته د ویلو او د پوهه توفیق مونږ ته را نصیب کړي په سوره قاف کې الله رب العزت دا یو خبره کړې و چې ذالک یوم الخروج تاسو به دوباره د قبرونو نه راپاسې دا یو خبره الله کړې ده ذالک یوم الخروج تاسو به د قبرونو نه ورځ د قیامت دوباره برا پاسې دلته چې کوم دی الله رب العزت په دغه خبره باندې قسم خوري او قسم چې کوم دی دا الله تعالی په هواګانو باندې خوري او الله تعالی قسم چې کوم دی دا پوریزو باندې خوري او الله تعالی قسم دا چې کوم دی په کشتیانو باندې خوري کشته او دغه شانتي الله تعالی قسم بیا خوري په فرښتو باندې دا خبره تاسو یاد وساتئ چې بنده چې کله هم قسم خوري نو دا به ګوره صرف د الله تعالی په نوم باندې خوري د الله تعالی د نوم نه علاوه بنده په بل هیڅ شي باندې ګوره قسم نشي خوري دا سړي شي ویل زما دې چې کم دې قران وای او زما دې پیغمبر وای او زما دې د مور او پلار په سر قسم وی دا سخت ګناه ده ګوره بنده چې کله هم ګوره قسم خوري دا به صرف د الله تعالی په نوم باندې خوري زما دې د الله تعالی په ذات باندې قسم وی دا څه قسم بخوري او زما دې د الله تعالی په نوم باندې قسم وی نو د بنده لپاره قانون دا دی چې دی به د چا په نوم باندې قسم خوري د الله تعالی دا به یاد ساتو دا مسله ده خدا الله تعالی لپاره بیا دا قانون نشته دی الله تعالی چې کوم دی په دې هر سمانه قسم خوري شي ور الله کله چې کوم دی په قران باندې قسم خوري الله کله په زمانه باندې قسم خوري والعصر ان الانسان لفی خسر الله تعالی چې کوم دی کله د سحر په وخت باندې قسم خوري والفجر وليال عشر او دلته الله تعالی په هواګانو باندې قسمونه خوري لہذا الله د پاره دا قانون نشته دی زمون د پاره دا قانون شته چې بنده به قسم پچا باندې صرف خوري دا په الله تعالی باندې دا ګوره یاد ساتي اکثر خلک په دې کې ډیره غلطي کوي الله قسم خوري په هواګانو باندې وی زما د قسم وی په هواګانو باندې او بیا د هواګانو صفات الله بیانې وی د هواګانو چې کوم دې کار داده چې دا کله په اسمان کې اوچلیږي کنه نو دا ځان سره وریځ راولي وریځ چې کله راشي کنه دې لتا سودا سو وره دا وریځ باقاعده رواني وي داسي نو دا چې کوم دې دا هواګانې ځان سره داسي رواني کی نو الله وسوي زما دې قسم وی په هوا باندې او دویم دا هواګانې ځان سره سروړي وریځ ځان سره داسي راولي نو دا بیا چې کوم دی د وریځ چې کله روان شي نو دا داسې په مزه داسې روان شي او فالمقسمات امرا نو بیا الله تعالی چې کوم دی فرشتو ته د نظام حواله کړی وي
چې په کم ځای کې هم د باران ضرورت وي د اوریځ الته لاړې شي تقسیم شي. تاسو ګوره کله نا کله چې کم دی کله په پیښور کې باران ني او په 400 کې باران ني او کله چې په پېښور کې باران ني په 400 کې باران ني کتلی می داسي. نو دلته الله تعالی په دې شیزونو باندې قسم خوري چې زمان نمبر 1 په هواګانو باندې قسم دی او بیا د هوا صفت څه شي دی ځان سره اوریځ راولي او بیا دا چې دا اوریځ چې کم دی په مزه مزه راشي او فل مقسمات امر او بیا چې کم دی دا اوریځ تقسیم شي کم علاقو کې د باران ضرورتي التدا لاړي شي او بیا الله پاک چې کم دی خپل په کم شي باندې قسم خوري وی انما توعدون لصادق جواب قسم ذکر کی وی زما د قسم می په دې شي زونو باندې چې د کم خبره تاسو سره وعده شوی دا به خامخا کیږي. نو وعده د څه خبره شوی دا چې بنده به دوباره د قبر نه راپاسي. نو الله پاک چې کم دی د اورز د قیامت د پاره په دې مختلف شیزونو باندې قسمونه خوړل ولهذا قیامت او بیا قبر نه راپاسېدل دا ضرور شته. والذاریات قسم دے فالوزن کے بادونو ماندے ذروا چی الوزی فالحاملات بیا اوچتوی وقرا بوج هواگانی ځان سره بوجونه اوچتوی نو د بوج نه مراد اوریځي دي. فالجاریات دا اوریځي بیا رواني شي یسرا رورو فالمقسمات بیا تقسیموي امرن یوکار اغینا مراد باران دے. انما توعدون بشک تاسو سره چې کوم وعده کولی شي لصادق هغه اختیار ده. قیامت د دې وعده شوی ده او الله سوی چې دا به سوی دا به خامخا به اختیار کیږي با. وان الدين او بشک جزاء او سزا لواقع دا به ضرور واقع کیدونکي وي. الدين جزاء او سزا یو بنده چې کم دی ګناه عمل کړی دی د دې سزا به وته ملاويږي او یو بنده نیک عمل کړی دی د دې به وته جزاء مطلب وته ملاويږي. بیا الله چې کم دی په پنځم شیز باندې قسم خوري والسماء او قسم دی په اسمان باندې ذات الحبك چې لارو والا دی. الله وی دا قسم څه دا اسمان دا د لارو والا دی. دې څه مطلب پدې اسمکه کې لارې دي. تاسو وګورئ مونږ اسلام آباد ته زو د اسلام آباد خپل لار ده سړی لاهور ته زی د لاهور خپل لار ده بنده کراچي ته زی د کراچي خپل لارې دي. نو پزمکه کې څه دي لارې دي نو دغه شان دي په اسمانونو کې هم لارې دي. وګورئ یاد ساتئ الله دلته کوم دی په اسمان قسم خوري او بیا د اسمان صفت بیانې وی دا اسمان چې کوم دی دا لارو والا دی. خو انسان تخکاری نه څنګه لارو والا دی دا اوریت دا نور چې کم راځي او سپوږمۍ کم راځي نو دې د پاره چې کم دی الله تعالی لارې مقرر کړی دی. په حق لار باندې دا سپوږمۍ راځي او په حق لار باندې دا واپس پروزي او دغه شانتي د دې نور د پاره الله تعالی لار مقرر کړی دا. دا بالکل د هغه لار نه اخوا دي خو نه زی په حق لار باندې دا روچتيږي او په حق لار باندې دا واپس پروزي. او دغه شان چې کوم دي ستاري دي نو دوه قسمه ستاري دي. یو ستوري هغه دي چې دا بالکل په اسمان کې په خپل ځمان دي بس ولاړی وي او دویم قسم ستاري هغه دي چې دا په اسمان کې داسې مکمل چکرې وي. نو د دې چکرو د پاره الله تعالی د دې ستورو د پاره لارې جوړې کړې دي. دا سې کیږي چې دا ستوري چې کم دی دا په بل لار باندې خطا شي نه دا د خپل لارې په حق لارو کې دا ستوري باقاعده مزل کوي. نو دلته چې کم دی الله تعالی په اسمان باندې قسم خوري او دا اسمان چې کم دی دا څه شی دی لارو والا دی. والسماء او قسم دی په اسمان باندې ذات الحبك چې لارو والا دی. وَإِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ بشک تاسو په یو خبره کې اختلاف کوونکی خبره باندې پوه شئ.
الله وی تاسو په یو خبره یو ده او اختلاف پکې ډیر کوي خبره یو څه مطلب قران مجید چې کوم دی کنه دا یو دی او خلق پکې اختلاف کوي بعض خلکو دا ویلو چې دا چې کوم دی د نبی له صلوات و سلام په خپل دا قران جوړ کړی دی زنو خلکو دا ویلو ودا چې کوم دی د الله تعالی خبرې نه دي خلکو پکې اختلاف وکړو اور یا نبی له صلوات و سلام یو دی او خلکو پکې سو کړو اختلاف چا ویلو ویره ودا نبی له صلوات و سلام اخیری پیغمبر نه دی چا ویل دا د ځان نه چې کوم دی ځان پیغمبر جوړ کړي نو یا مختلف نه مراد نبی له صلوات و سلام دی او یا دریم قول پکې دا دی وی خبره د قیامت یو ده خبره د قیامت دا یو ده او خلکو به سو کولو اختلاف چا ویل قیامت نشته دی او چا ویل چې کوم دی دا قیامت بس انسان چې مړ شي خبره ختمه نو الله وی چې قیامت برازي او په دې کې خلکو سو کولو اختلاف وکړو یوفکو واپس ګرځول شي عنه لدینا من هغه څوک چې افق ګرځول شي قتل هلاك شول الخراسون اندازه کوونکي خراسون دا هغه خلکو دی ویل کیږي هغه بنده ته چې دا باغ تر دن نشي او دا سودريږي ویره زما د اندازې مطابق په دې باغ کې بچ کم دی دومره مالټه دی کل کیږي د خپل کسان وی باغونو ته کم کسان را دن نشي او باغ اخلي دا غي خپل اندازې وی مثلا امونو باغ ته کم دی سړی را دن نشو دا سی یو قتل نو ویره زما د اندازې مطابق دا بچ کم دی سل پیټه کوي نو دې ته الخراسون ویل کیږي خو دینه چې کم دی دا اوسنی خلق مراد نه دي هغه خلق ته نه مراد دي چې اندازې کوي کله وی قیامت شته دی او کله وی نشته دی نو الله وی چې دا خلق هم حالات دي چې په دین کې اندازه لګي نو دا ګوره یاد ساتي دین د اندازې نوم نه دی دین د سنوم نه دی اندازې دین د عقل نوم نه دی دین د اندازې نوم نه دی دین چې کوم دی دا د نقل نوم دی د نبی له صلوات و سلام او دویم صحابه او دریم تابعین سلورم تبع تابعین او پنځم چې کوم دی د امت علما نو دا شپږم به کې مونږ یو دې ته نقل ویل کیږي د دې واسطونه چې کوم دین راغلي دی مونږ به دې باندې عمل کوو مثلا باندې ځان پوهیږي او دا ځینی خلک پکې بیا سکی اندازې کوي نو په دغه اندازه باندې چې کوم دی الله وی هلاک دي شول دغه خلک تاسو به کتلی وی کله چې دا غټ اختر راشي کنه نو ډیر خلک داسي وی اغي قرباني نه کی وسدار وی خو قرباني نه کی ویر وی مونږ به نقد پیسې تقسیم کو او وی زمونږ د اندازې مطابق وی په دې ورځ باندې بلاشي غوخه خلک تقسیم کی نو وی ځنی خلکو لته کم د روپو ضرورت یې مونږ قرباني نه کو دا خلک الله یذ قتل الخراسون او ډیر خلک داسي وی اغي په زکات کې اندازې لګي ویله ودا زکات کم دی کنه ودا داسي نه دی پکار ودا داسي پکار دی دا ټول کم دی اندازي د په دین کې نه چلیږي نو الله دلته فرمای قتل هلاك شول الخراسون بدلیل اندازه لګون کې بدلیل خبره سړی ته کم دی د دین په اړه کې علم نشته دی او ودا خبره داسې ده او دا خبره داسې الله ودا خلق دی هلاك شول الذين هم في غمرة چې هغه په غفلت کې دي ساون هرون کې دي يسالون دوی تپوس کوي ايان يوم الدين چې کله به ورځ د جزاوي يومهم فكم ورځ بچي دوی على النار په اور باندې يفتنون سوزول شي ذوقوا اسکه تاسو فتنتکم د خپل سزا مزه الله اکبر الله دې مونږ ته تاسو ساتي دا جهنمی به کله جهنم ته لاړ شي کنه نو یو به خدا جهنم ته لړ شي یو به دا د جهنم په سخته کې چې کله مبتلا شي نو فرشتي به ته باقاعده دا یو आवाज کوي وی دې جهنم د ور مزه اوسکا نو دا به ډیر خطرناک आवाज دی یو سړی په تکلیف کې وي او ته وته وې څنګه خون کوي یو کنه نو دا هغه یو سین دی چې ذوق اوسکه تاسو فتنتکم د خپل سزا مزه
هذا الذي كنتم به تستعجلون هم دا ده هغه سزا كنتم به تستعجلون د کوم چې تاسو تندې کوله واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين